نو اوس انسان مرکب دی دوه څیزونو نه دی، یو جسم دی او بل روح دی. جسم چې دی دې دنیا کې دا غالب دی او روح چې کوم دی دا مغلوب دی. ظاهر کې موږ ته جسم ښکاري، روح نه ښکاري، او په قبر کې به بیا روح چې کوم دی دا به غالب شي، جسم به مغلوب شي، او بیا په آخرت کې به دواړه برابر سرابري، دواړه برابر وي، ښکاري به ما. اوس خو روح موږ ته نه ښکاري، جسم ښکاري، ځکه جسم مغلوب دی، موږ ته ښکاري، روح نه ښکاري. او قبر کې چې کوم صاحب قبر دی هغه معامله ده، هلته موږ ته هم نه ښکاري، د صاحب قبر معامله ده. خو زمونږ دا یقین دی چې هلته روح غالب دی او جسم مغلوب دی. او په آخرت کې قیامت پر ورځ به دواړه بالکل برابر سرابري، یو بل به ویني، یو بل سره به خبرې اترې کوي، یو بل به ملامته کوي، یا یو بل به مبارکبادي ورکوي. که د جنت زیری وشو، جنت فیصله وشله، دواړه به خوشحالي، او که د جهنم فیصله وشله، دواړه به یو بل ته بدې رد وي. جسم به روح ته وایي چې خدای دې تا غر کړي، که ته چېرته ما کې نه وې زه خو یو ډنډه وم جو بس پروت به وم، ما څه کولی شول، څه حرکت به مې نه شو کولی. خو چې ته راکې راغلې جو ما حرکت شروع کړو، سترګو کتل شروع کړل، ژبې ګویایي شروع کړله، غوږونو شنوایي شروع کړله، لاسونو او خپو حرکت شروع کړو، ستا په وجه دا هر څه شوي دي. او روح به ورته څه وي، هغه وایي زه خو یو لطیف شی وم، قل الروح من امر ربي، زه خو د بره نه راغلی وم وی، خو چې ستا جسم ته ورسېدم جو بس ککړ شلمه په غلاظت کې او په دې بدکارو کې او په دې رضایلو کې ځان اخته شلمه. نو دنیا کې زه ستا تابع وم جو بس تا چې څه کول جو زه تا سره وم، نو ما ولې ملامته کوې، دا ستا غلطي ده. بهرحال خلاصه دا ده چې انسان د جسم او د روح نه مرکب دی. په دنیا کې جسم چې کوم دی دا غالب دی، لیکن اوس اصل جسم دی که روح دی دا به موږ متعین کوو، دې منې به غور کوو چې اصل څه شی دی. نو که سړی غور او فکر وکړي نو دی به دې نتیجې ته ورسي چې اصل روح د جسم نه دی. هغه په دې بنیاد باندې او که مشاهده سړی وکړي، تجربه وکړي، غور او فکر وکړي، نو دته به دا خبره څرګنده شي. اوس وګورئ یو جسم دی، ښایسته انسان دی، کله چې دی مړ شي، وفات شي، دنیا نه لاړ، موږ ورته دا وایو بس مړ شه، نو دغه انسان چې کوم اوس پروت دی دته موږ انسان بیا نه وایو، دته موږ څه وایو یاره لاش پروت دی. اول دی انسان و، ژوندي ته چا لاش نه دی ویلی، یا پلان کې هغسې هغه انسان ناست دی، هغه ناست دی، هغه ناست دی، خو چې مړ شو بس وایي داسې لاش پروت دی، نوم ولوم بیا څوک نه اخلي. نو تاسو دا غور وکړئ چې آیا دنه څه شی کم شوی دی، دنه اخر څه شی کم شو چې موږ ورته لاش وایو، موږ ورته انسان نه وایو. د ده سترګه هغه شانتې موجود ده، سترګه یې مخکې هم وه اوس هم موجود ده، غوږونه یې مخکې هم موجود و اوس هم هغه شانې موجود دي، په هغې کې څه کمی نه دی راغلی، نه هغه غټ شوي دي نه هغه واړه شوي دي. ژبه یې هم هغه شانتې موجود ده، پوزه یې هم موجود ده، یعنی دا جسم چې کوم ظاهر دی د ده دا جوسه بالکل صحیح سلامت ته، په دې کې څه کمی نه دی راغلی، که راغل دی هېڅ کمی نه دی راغلی. لیکن دته موږ لاش وایو، دته موږ انسان بیا نه وایو. دا په څه وجه چې دنه یو خاص شی چې کوم دی هغه وتل دی، هغې ته روح وایي. روح ته ووته بس دا انسان بیا هغه شانته انسان پاتې نشي، بیا دی لاش. نو معلومه شوه چې د انسان دا تعارف چې کوم دی، د انسانیت مدار چې کوم دی، دا اصل په روح باندې اطلاق دی دی. که روح وي جو انسان دی، که روح نی نو هېڅ شی ومانه دی. دغه انسان و چې څو پورې ده کې روح و، دی پلار و، دی زوی و، دی خاوند و، دی نیکه و، یا چې کوم یو د ده حیثیت و هغه حیثیت د ده موجود و، مال و دولت جایداد دا هر څه د ده و، کوټه بنګله دا هر څه ده ته منصوب و، د ده د حکم نه بغیر، د ده د اجازت نه بغیر چا تصرف نشو کولی، چا یو شی یو ځای نه نشي اخیستی بل ځای کې نشي اخلی، بل چاله نشي ورکولی. خو چې دا روح ته ووته بس ټول بیا ناشنا شلل. هغه عزیز زوی یا پلار که فرض کې زوی مړ شو یا پلار مړ شو،
چې هغه به معمولی تکلیف هم د ده نشو برداشت کولی، لیکن اوس حقه زوی چې دی هغه تیار دی وایي چې دا پلار زما زر رسوی کتی کنده وکنی قبر ولا وکنی چې دی زر زر دفن کو، بس ویلم به وایي کفن ورته واچوی چې بویزو تعلق ختم شه. په څه وجه چې هغه روح د انسان نه ووته. ښځه چې وه هغه د لپاره بیا ناشنا شلله، بس اجنبیه شلله، د هغې لپاره اجنبیه شه، بېګانه شه، مال او دولت اوس د ده پاتې نه شه، هغه د ورثاو شه، د ده اختیار چې کوم دی هغه ختم شه. نو انسان د دې باندې غور و فکر وکړي چې سړی زه یم زما 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 څه شی زما څه شی دی اخر څو پورې چې ژوندی دی خو دا دعوه څه نه څه درجه کې ټیک ده ښه ده او جوړښتیا هم ده، لیکن مرګ سره دا هر څه بیا ختم شي.